سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. سورة بقرة 261 نمبر آیات تلاوت شو. د دې تعلق د دې سورۃ سلورم حصے سره ده. د دې سلورم حصے سلور بابونو اولنی باب د 260 نمبر آیات پورې باقي کې اول د دې سورۃ د دې حصے چې کوم داو نه هغه الانفاق فی سبیل الله. بیا ورپسې اعاده وا د مسلې د توحید پای باندې لز دلایل عقلیه بیان شو. بیا د اصحاب الرشد او د اصحاب الغی مثالونه بیانېدل. ومثل الذين ينفقون اموالهم سرا دویم باب دی او دا باب آیات 200 او یایم پوری 274 پدې کې بشپک خبرې بیانېږي. اولنې خبره سلور مثالونه بیانېږي. پای سلور مثالونو کې دو مثالونه د پاره د هغه چا چې هغه انفاق کړي د الله په لار کې او دوا مثالونه د هغه چا د پاره چې ای خرج کړي دي خو د ریاکارۍ د پاره کړي دي. دویمه خبره بیانېږي شرایط الانفاق چې د انفاق فی سبیل الله د پاره څه شرطونه دي. شرطی یو شرط پاغي کې سلبیه ده او دویم شرط پاغي کې ایجابیه ده. درېمه خبره الاجتناب عن الوسوسه و خلق ځان د وسوسو نه بچ کې سوچونه او فکرونه آغا کومه خرج وکړو نو اسنه چې تاوانی نشم کنه نه خرج کم نبیا به ماته سبال اسنه چې پیسې را سره نه آیا په دې خلکو باندې خرج کم او کنه دا غوندي وسوسه برازي د دې وسوسو نه ځان بچ کوا. نبی اور په سلورمه خبره ده کیفیت اداء الانفاق کیفیت د ادا کولو د خرچه چې په کومه طریقې سره به خرچه کې څنګه به خرچه کې. بیا پنځمه خبره تسلی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او تحذير علی الاخلاص را پارول را ګرمول چې فانفاق فی سبیل الله کې اخلاص کوا. شپږمه خبره بیان المصارف و اوقات الانفاق بیان د مصارف ده او دویم د انفاق فی سبیل الله د مال د خرج کولو وختونه هغه بیانې چې سټیم کې مال خرج کول پکار دي
او بچا باندې مال خرج کول پکار دی اولنی مثال د هغه چا د الله په لار کې د الله د رضا لپاره مال خرج کړي دي نو قران وایي مثل الذين ينفقون اموالهم مثال د پاره دای کسانو چې خرج کوي دي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله بلار د الله کما مثال حبتين مثال دې پشان د دانی انبت السبع سنابلا چرا زرغون کی وہ وګلرا فی کل سنبلۃ مئات حبہ په هر وګي کې سلطانی وی والله یضاعف لمن یشاء الله زیاتوی یضاعف زیاتوی د چن کې لمن یشاء چا پر چواری والله واسع علیم الله فراهرا واستن کې پوهه ده و د دې آیات د مخ کې سره ربسو مخ کې آیاتونو کې بیان حصول النور حاصل اول درناګانو وس په هغه رناګانو کې یو هغه دا چراشی او زبردست مثال لته بیانو مثال له سبب بارک دی د هغه چا مبارک چې چا د الله په لار کې د الله د رضا لپاره مال خرج کو نو چې مال خرج کړي دی نو د هغه بدلا پیدا د یوې روپې پیدا د وګو برابر او د وګو پیدا د 200 د دانو برابر ده یو وګي کې الله یې سلسل دانه پیدا کی نو دا شانت د انسان یو نیکی یو په یو په لس یو په سل یو په وسوا والله یضاعف لمن یشاء یو په لکونو باندې ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى د انسان د اعمالو مدار چې د هغه په نیت باندې دی څومره چې د انسان په نیت کې اخلاصي دومره په الله اجر هغه سیوا ورکي الله دغه نیکه په باره کې وی یو نیکی چې د الله بلار کې کول او هغه نیکی ادا او چې انفاق وکړو وی الله مثل الذين ينفقون مثال لپاره دای کسانو چې خرج کوي اموالهم فی سبیل الله مالونه خپل بلار د الله کې داغي یوې روپې داغي یو شی چې چا خرج کړي د الله بلار کې مثال ادا سے کما مثال حبتن انبت السبع سنابلا مثال دې پشان دیو دانی چرا زرغونوي وګولرا دانه دا زمیدار واچي داغه نه و بته و بوټي و پای و بوټو کې یو وګي دا وشي او بیا په یو وګي کې په کل سنبلۃ مئات حبہ پار وګي کې سلسل دانه وی والله یضاعف لمن یشاء الله زیات ورکه چا پر چواړي والله واسع علیم الله فرای راوستون کې پوهه دي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله دا دې مثال له بیانې ګوره چا د الله په لار کې مال خرج کو او بیا دا غې نه پس نیر یا کاری کولا نس بادنه کولی نه چې کم نه د هغه نه کې نه بعد د خرچې نه بعد غریب تنګو چراشه ته تعالی ما دور خرچه مې در باندې وکړه دا مې دا وکړه دا نه کول نو الله وی دتا چې لا ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا د اخرت پیدا ده الله فرمای الذين ينفقون یقینا کسان چې خرج کوي اموالهم فی سبیل الله مالونه خپل بلار د الله کې ثم لا يتبعون ما انفقوا بیا ور پسې نه کوي اج ما انفقوا اج خرچ کړي دي من ولا اذا نسبادنا ولا اذا او نظررنا مال خرج کو بیا هغه پسې من او اذا نه کولا مانس بادنه نه کولا ضرر نه رسو الله د دې خرچه کون کې مبارک وای ولهم اجر من ربهم وباد دې پارا ثوابنا پني طرف د دی باندې ثواب پیداوي چې ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبی یرا پدی باندې او نبی دی بغم جنشي قول معروف دې اشکال جواب دی سوال دا پیدا کیږي مال لګول دا خو کار دی او چې استاد چا سره یې کننو موږ سره شتنه نو څه خرج کو نو جواب کې الله وی څه ضروري خو نه ده چې کنه خامخا تاسو سره د مال او دولت یې خرج کا نور بلا داسې کم نه نو طریقې به علم دې پویا دا یو هنر دې یو بل سمجھ او پوت دې تعالی الله هغه نعمت درکړې دې ناغه خلکو ته کوا او چې زمونه نو تبلیغي خو یې کنه نو قول معروف کوا خې خبرې کوا
او خلق دین طرف ته راغواړه خلکو له دعوت ورکوا راځه د دین خبره کیږي د قران او د سنت خبره کیږي راځه د آخرت د جوړېدو خبره کیږي راځه کینه پکې نو چې خوند لدر کی نو پیدا ده چې خوند دې لدر نه کنه پتا کې نیمګړتیا ده نو خپل نیمګړتیا ختمه کا قول معروف وینا خو ومغفرتون او بخنه کول خیر من صدقتين ډیر غوري د خیرات هغه نه یتبع هذا اچ ورپسې کې ضرر الله یې قول معروف یعنی خیخ خبرې کول قول معروف معنا عالمانو کړی دا یعنی قول لا اله الا الله هغه وینا چاته د لا اله الا الله کول یا قول توحید د توحید خبرې کول ودا ډیر زیات غوري دي د سنه او بل بخنه کول خلکو ته دا غوړه دي د سنه د هغه خیر خیرات نه چې سړی ډیر مال او دولت خرج کی ولیکن د هغه پسې بیا عذابي معنا زبادنه پکې وي zarar پکې وي د الله وی د هغه نه د اخیری خبرې کول دا غوړه دي نه دي کې دي خیراتو والله غنی حلیم الله به پروا دی او صبرناک دی یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى اے ایمان والو مبربادو تاسو صدقاتکم اخراتون خپل بالمن والاذى پس بادنه او په ضرر سره پتنګول سره قرآن منع کړی دا مسلمانانو خپل خیراتونه مخرابوي پس باندې مخرابوي پمن او په آزاد سره تپوس بوکو چې د امن او د آزاد ستوي نو بیان شرایط ارشد ثانی السلبی وس پدې ده کې د خیرات تذکرہ ده او په خیرات کې یو شرط چې هغه سلبی دی معنی دا کارونه مکوا سم کوا ځان بچ کړه ریاکارې نه مال لګې خرج کې ریاکاری پکې ګوره ونه کی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وایي انا شرکا یعنی شرک من عمل عملا اشرک فی معیا غیر ترکت وشرکم وی الله وی زبریم پاکم د شرک نه ما سره صدر ما جوړوي او چا چې په خپل عمل کې ما سره څوک شریک کړل الله وی چا چې په خپل عمل کې ما سره څوک شریک کړل نه الله وی نه می هغه پکار دی نه می دا هغه شرک پکار دی فانا بریء من هو الذي عملوا زبریم د هغه عملنا چې کم دی انسان کړی دی جندب بن جنادہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو من سما الله به ومن یرا الله به وی چا چې مال خرج کو چا چې یو اونر صرف کو او مقصد باغې کې الله ته اورولو وی الله وی ما وریدو الله ته خونه وا الله وی ما ولیدو بلو په دل درکم اوس کو یو انسان وی یو عمل کو او عمل دریاکارې د پاره کو الله وی زب په ورله خودنه ورکم معنا خلکو ته به وخه چې او د دومره خرچه وکړلې خو ما سره ګوره ثواب هغه نشته دی ابي سعيد خدري رضی الله تعالی عنہ فرمایي واذا جمع الله الخلق يوم القيامه ليوم لا ريب فيه نادى مناد وی الله وا چې کله د قیامت پر ورځ باندې مخلوق را جمع کی نو الله به اعلان وکي د قیامت پر ورځ باندې به الله دیو आवाज کون کې په ذریعہ باندې आवाज وکي او आवाज کون کې به आवाज دا کی من کان اشرک فی عمل عمل لله وی چې چا شرک کړي دي په عمل کې هغه عمل چې الله د پاره کو فإن الله عن الشركاء عن الشرك الله د شریکانانو نه پاک دی بری دی دا چې کم شرک کړي دي ځان له ور سره حساب کتاب کی معنا الله په دغه عمل باندې چاله اجر او ثواب نور کی شداد بن اوس رضی الله تعالی عنہ روایت ده وقال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من صلى يراي ومن صام يراي ومن تصدق يراي فقد اشرك چا چې مونږ کو ولیکن مونږ کې خودنه کولا چا چې روزنی ولوا او پروژه کې خونه کولا چا چې کمنه خیرات کړو او په خیرات کې خودنه کولا فقد اشرك د الله سره صدر جوړ کو او شریک ته چې الله سره جوړ محمود بن لبید
رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو وی انا اخوف ما اخاف علی امت شرک الاصغر. دې په خپل امت باندې اړېګم چې اړېګم نو په یوې خبرې اړېګم چا بدی کی پیدا کی هغه څه دی شرک اصغر دی. صحابو تاسو کو اے د الله پیغمبره وما شرک الاصغر هغه شرک اصغر څه دی؟ نو قال الریا. الله پیغمبر فرمایل الریا کاری دا چې یو عمل کو خونه د پاره کو ودک عمل شرک دی او دې شرک د شرک اصغر وایي. د الله پیغمبر فرمایلو وې د په دې عمل باندې ډیر زیات خپه ایمان. یو بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه هم الشهداء والشهيد وعالم وقارئ وغني. الله به د قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب چکی کنه نو باغی کې با یو د شهید سره الله حساب کی دیم عالم قاری او دریم ورپسې مالدار دی. وی عالم هغه به داغه په علم سره پہچان کیږي شهید داغه د شهادت سره پہچان کیږي مالدار داغه د مالدارۍ سره پہچان به کیږي ټول خلک به پیژني چې دې د او دې منصب لایق دی او مستحق دی. وی الله چې عالم او قاری را غواړي وراشه حساب کتاب در سره کوم نو فیعرها نو فیقر به نو فیقال لهم ما عملتم لي فقولوا. وی الله به د شهید نه تاسو کی و شهیدا تا زما د پاره سکړي نو شهید به ورته په جواب کې وی قاتلنا فیکا الله من خپل ځان وجل استاد لپاره استاد دین د پاره استاد لپاره میزان وجل دي. نو الله ورته عالم ورته سي وقرأنا القرآن لرضائك الله استاد رضا لپاره موږ واستنه کړی دا او ويقول وانفقنا في السبل او مالدار ورته الله مستاپ لار کې استاد رضا لپاره خرج کړی دی. فيقال لهم انكم قد فعلتم ليقال لكم الله ورته چې او مرسب تا علم پڑھاو کړی دی مجاهد تا جنگ کړی دی مالدار تا دولت لګولې دی او صرف د دې لپاره چې انکم قد فعلتم ليقال لكم د دې لپاره تاسو کړی چې دا کار تاسو کړی دی خلکو ته خلک وایي چې او پلانی دا کار کړی دی تاسو صرف د خودنه لپاره کړی دی. پوه شئ الله ورته وی اکنم تاسو ته ملاو شوی دی قاری ته به قاری وی خلکو او مالدار ته به سخی وی فیستحب على وجوه الى النار. وی الله بو ملائکه تو حکم کی چرای کاږي جهنم تیرا کاږي ولی دې د عمل چې کوم د الله د رضا لپاره نه کو بلکې د خودنه لپاره کو. الله سوای یا ایو الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم ای ایمان والو مبربادوی تاسو اخراتون تاسو بالمن والعذاب زیاته او بدر سره پتنګول سره کلذی ينفقوا ماله رئاء الناس پشان دا کس چې خرج کوي مال خپل لرا د پاره د خودنه ولا یؤمن بالله ای ایمان نه وروړي په الله باندې وریوم الاخر ان پروز قیامت فمثلوا كمثل صفان علیه مثال د خرج کون کی دا سده کمثل صفان علیه مثال پشان دی او ډیر کې علیه ترابون چې پای باندې سوي خور یو ګټه دا چې باغې باندې خور ده نفاس ابو وابلون ورسیږي هغه ته تیز باران نفدرکو سولدا نو ګرځي هغه لرا پریدي هغه لرا سولدا چټیل میدان صفا ګټه وګرځي هغه لرا صفا ګټه. بس بده کې یو مثال بیان کو ودا کم سړی نه دی د مال او دولت خرج کی دی هنر خرج کی دینه کې کی او مقصد د الله رضا نه مقصد خودره مخلوق د الله د موږ داسې عمل نه بچو ساتي مخلوق ته خودره کی و دغه ریاکار انسان وې د دې مثال داسې دی لکه یو ګټه دا چې پاګې باندې د پاسه خوره ده لکه یو ګټه دا چې داغه د پاسه خوره ده وس لکه یو سړی دی خلق د ښکاری ورکه د دانې کی کړي دا دغه کړي دا دغه کړي دا هغه کړي دا وس دغه شانته دغه سړی کې دنه کې هغه علامتونه ښکاری خلق وای دوره دی ګونه پخیا دوره دا کی ولیکن چې کله حساب کتاب الله د سره کی او دې میدان تراولي
نو باغي باندې خو د ریاکارۍ بارانونه شوي دي د بدو د رسول هغه بارانونه پې شوي دي نو ګټه وا په ګټه باندې د ریاکارۍ باران وورېدو خورې ترې نه وبهیوله نو لاندې صفا ګټه پاتې شوله دک رنګې د خلکو په نظر کې ښکارېدی ده چې ګنې دا نیکي ده دا سړی د دې نیکیو د لاندې پټ دی لیکن په ده باندې چې کم دا د چې کمې ریاکارۍ کړې وې هغه باران پرې ور وورېده خوره ترې نه لاړله لاندې سپینه ګټه پاتې شوله سپی دې هم نه وه د ده کې سړي نه الله مثال کې داسې وایي فمثلو کمثل صفوان مثال د دغې نیکي کوونکي انسان چې په ریاکارۍ کې وی د دې مثال داسې دی لکه کمثل صفوان علیه تراب مثال یې په شان د ګډې چې پای باندې پاسه خوره وي فاصابه وابل ورسېږي هغې ته تیز باران نو فترکو سولده نو پرېږدي هغې لره خالي بلکل ګټه پاتې شي لا یقدرون علی شیء دی قادر نه په څه شي باندې مما کسبوا هغه چې دې کړي دي والله لا یهدي القوم الکافرین الله توفیق دې هدایت نور کې قوم د کافرانو ته ومثل الذین ينفقون اموالهم ودا به مثال له دریاکارا د خلقو لپاره چې چا ریاکاری کړی ده الله سي ومثل الذين ينفقون مثال لای کسانو چې خرج کوي اموال او مال خپل ابتغاء مرضات الله د پاره دو طلب کولو د رضا د الله وتثبيتا او د پاره د مضبوط والی من انفسهم د خپل نفسونو لپاره ودا هغه سړی دی کنه چې مال او دولت د خرج کړي دي او د مال او د دولت د خرج کولو مقصد ابتغاء مرضات الله مقصد دا و چې الله دې پیران راضي او خوشاله شي الله دې دمونه په دې نکو باندې خوشاله شي دوی مقصد دا و وتثبيتا من انفسهم د پاره د مضبوطوالي د خپل نفسونو مقصد دا و خرج کوم دولت لګوم د دې لپاره لګوم ملک دې امن وي ملک دې حکومت د اسلام وي د مسلمانې دی غریب دې پکې ختم شي ټول خلک ته مالداري په دې نیت باندې لګو او بیا دا غینه افلا وکما ذل جنتن بربوتن اصحابا وابلون وې دغه مال لګولو مثال دغه مال او د دولت د لګولو مثال دا سده کما ذل جنتن مثال دې پشان دیو باغچی بربوتن چې وی په بار کونډه باندې اصحابا وابلون ورسیږي هغه ته باران فعاتت اکولها ناغور کی میولرا زیفینی دو چندا پا دی آیات کی مثال لے دا چا دا آغا چا مثال بیانے چی یو انسان دا اللہ بلار کی دا اللہ دا رضا دا پارا مال آغا خرچ کی یو انسان دا اللہ والا علم ورکڑے دے دا اللہ دا رضا دا پارا دے علم آغا بیانی یو انسان دا اللہ والا ہنر ورکڑے دے دے خالص دا اللہ دا رضا دا پارا آغا ہنر آغا استعمالی آخل کو دیکھی و داغی مثال داسه مثال څنګه دی وی د نیکی کوونکی مثال د الله د پاره چکی وی مثال داسه لکه په یو اوچت ډیره باندې چې ځمکه یو اوچت ډیره باندې سي ځمکه هغه ځمکه چې قابلیت د زرغونې ده او بیا باغې باندې باغونه هم دي د کجوري دا شانته د انار د انګور نور بلا می وجات دی باغې باندې او بل اورا باغې کې چینشتا چې د چینیو په وردی کنه نو ځافین د چند فصل ورکی ولی یو خو زیاده اوچت ډنډه پکې نشتا او بجذب کیږي ها دک شان د انسان نیکی دا او اوچت ځای باندې معنا الله سره دا نو چې دې لګ نیکی هم کې الله په ول ډبل اجر او ثواب ورکی فإن لم يصبها وابل او چره اونرسیږي هغه ته باران معنا باران اونرسیدو باران په اونشو نیر پر اکلو نشو نو فتولون معمولی غنی باران والام کافی دی فتولون د سبا اغا شبنم ندا د سبا اغا سهر کی چی کم یخ وریگی وی اغا والام کافی کیگی معنی د انسان د بعد جوڑی دون رستو معمولی غنی عمل د اللہ د خوشنی دے د پارکی د باغی باندی والام اللہ پاکو دو چند اجر و ثواب ورکی ومثل الذین ينفقون مثال لائے کسانو چې خرج کوي دي اموالهم ابتغاء مرضات الله مالونه خپل لپاره طلب کول درازا د الله وتثبيتا من انفسهم او د پاره د مضبوط والی من انفسهم د خپل نفسونو د پاره کمثل جنتن مثال د پشان د باغ بربوتن اصحاب وابلون چې
وی پوچت ډیره باندې اصحابا وافلون چې ورسیږي آیت تیز باران نفاتت اکلا ضعفین ورکی هغه می ولرا دو چندا فإن لم يصبا بکچره ورته ونه رسیږي باران تیز باران ورته نه رسیدو نیر او خور ورته اخلاص نکړي شو فتولون نکافی کیږي لګ باران فتولون نکافی کیږي شبنم والله یقینا الله چې ده کنه نبی ما تعملون بصیر چې تاسو کوم عمل نه کوي هغه باندې لیدون کې ده الله وی چې کوم عمل تکي الله بصیر ذات دی لیدون کې ذات دی الله وینا مده کنه پکم نیت او پکم اراده باندې عمل کې آیا ودو احدکم وددیدن یو بل مثال لخوا مثال لسره دا هغه چا مثال له چې هغه ریاکار دی هغه انسان مثال بیانی چې عمل کی نیکی کی ولیکن د الله رضا نه بس مخلوق تخی پلانې خسلې دی پلانې دا کار کې پلانې دا کار کې پلانې دا کار الله د دغه سړي مثال بیانوي د دې سړي مثال داسې دی کنه لکه یو سړی دی چې د هغه لپاره سوي باغونه وي او باغې باغ کې څه د انګور څه د کجور څه چې کم دی نو د یو څه د بل څه نو مطلب څه دی یعنی یو سړی دی د هغه مختلف قسم نیکۍ خلکو ته ښکاري د خیراتونه کړي دي دغه سبقونه دي هغه جرګې دي هغه پلانې دي هغه پلانې دي هغه حج دي هغه عمره ده دغه تبلیغ دی دغه پلانې دي خلکو ته ښکاري دا مختلف باغونه دي او په دغه دوران کې د دې لپاره کوم نه بوډاتیو راغی و نور اعمال دې کول نشي په ظاهر کې خلکو ته ښکاري چا چې کړه دې عمره کړه دا منځونه کې ها زکات او روزي دا ټول نه کې دغه دوران کې د بوډاتوب پرا سه زمانہ نور نه کې کول نشي ها اولاد کمزور دي اج کمه کړه نه غم کمزور دي اوس په دغه دوران کې ور راغه هغه چې کم باغونه هغه ولوم اوسوازو مان ریاکاری وکړه ریاکارې سره هغه چې کومه غم دني ولې لاړل خودنه وکړه بادنه وکړه قران خوای کنه چې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى خپل خیرات په زبادنه او پر ریاکارې باندې مخ خرابوي د خراب اوس باغ اوس ودی اولاد ماشومان دي مانس یعنی چې کم عمل دی د دو نه قادر په دی باندې نه دی وجود ته اجازت نه ورکی چې دې اوس هغه عمل دی دوباره کی باغ ماشومان جوړول نشي یعنی د وجود کې دا طاقت نشته چې هغه باغ جوړ کړي نه کې هغه خپل دې خپل چې کوم نه کې هغه اوس ودی دي وس پته دی بابا په باره کې سوای سب وایو او بس یو غریب او مسکین او یتیم پاتې سړی دی نو او چې وتک شانت دی ریاکار سړی د اعمال مثال له ریاکار سړی دی عمل کړي دی خلکو ته بلا نه کې ښکاری او چې کله هغه ریاکاری او کلس بادنه وکړه لاړ نه کې اوس ودونی وځي کوم دین عمر رسیده دی نور کول نشي وی دغه سړي په باره کې تاسو وایي آیا ودو احدکم ایا خوخی او دندستا سنا دا خبره جان تکون له جنتون دا چې دې هغه پار باغ من نخیل اند کجرو وانا بن او دا ګورو تجری من تحت الانهار یبای ګلاندا نهرنا له فیا من کل ثمرات نو وید دې پار پدې کې من کل ثمرات هر قسم میوي واصابون کې ورور سیدری د بډا توب قران سوی ایحب احدکم تاسو نه سره دا عمل بخوخ کی چې داغه لپاره باغونه دی امید ار یو شي د کجورو د انګورو او بیا باغې کې کم نه قسمه نیرونه چینه هغه په کیم رواني او هغه د میوې ورکی او بیا په دا دوران کې واصاب ول کې وارو اور رسیدو هغه د بوډاتو او د بوډاتو په دوران کې ولهو ذریه ضعفاو وید د پار اولاد کمزوري ماشومان پاسابا اعصارن فی پس اور رسیدو هغه ته د سیله پاسابا اعصارن ورسېدو هغه ته تیز سیله فی نارون چپای کې وروي نفحترکات نو یې سوځي هغه لرا ور پکې هغه په هغه باغ باندې ولګید نفحترکات او چې سون هغه ولا وسودولو کذالک یبین الله لكم دارنګ بیان الله پاک د استاد پارا الآیات لعلکم تتفکرون آیات لرا شاید تاسو فکر وکئ یا ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات اوس په دې کې بل مسله ده مسله صدا بیانو ذکر القسمین للانفاق وبین كل قسم وضرب له مثلا فالان بیان کیفیت الانفاق
مکه دو مثالونه بیان شو یو مثال له هغه چا چې ریاکارۍ لپاره مال او دولت خرج کو دو مثالونه د هغه چا چې هغه د الله د رضا لپاره مال او هغه خرج کو وس بدیده کې بیان کیفیت الانفاق ا کیفیت بیانی د خرج کولو د خرج کینو څنګه به کینو الله فرمایي چې خرج کې کنه یا ایو الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم اے ایمان والو خرج کې تاسو من طیبات ما کسبتم د پاکیزو آینا چې تاسو ګټلې دي تا چې کم ګټلې دي مان خپل مال او دولت داغه نسو کې خرج وکې نو خرج دو قسمه دي یا خیرات دي یا زکات دي نو که خیرات دي نو خیرات مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دومره په پټه باندې خیرات ورکا چې دا په خلاص باندې ورکو چې ګس لاس ته پتو نه مارش ماره ما لګ ورکه کو ډیر خیرات کې خو خیرات دی کا او دیم یو چې کم نه هغه د چاغه واجبې دی لکه زکات نو زکات چې ورکې نه هغه په حساب کتاب باندې ورکې یو هو پای کې کال به تیریږي مال دې در سره دومره دی چې باغې باندې ته ونی مې تولې سره زر اغستې شي دیمه مسله دومره مال دې در سره چې صدر سره سونه دا س چاندی دا او صدر سره پیسې دي دومره پیسې او چاندی دا او سونه دا چې هغه پیسې کې نو 52 تولې چاندی په ته اغستې شي و دغه مال له نه پدې کې زکات دی و زکات څومره دی او چې लाख روپے در سره نو 2500 روپے پای کې زکات دی 2500 روپے بلاګو کې زکات دی و دا زکات او باسل لپاره شرط خو یو دغه شو دویم دا چې دا کم شین نه زکات او باسه نو دا بستا د بچت پیسې د ګټې پیسې به دي دا به د ضرورت نه بهر وي معنا د گاڑی پیسې نه دي یا چې کم نه دیو آباده پیسې نه چې کنه ته بزمکاله د ضرورت لپاره یا چې کم نه ته په کوراله داګه لپاره نه دي ها کو د تجارت لپاره اله خرڅه نه بیا پای کې پیسې پای کوم بیا زکات شتا نه الله سوي انفقو خرچو کې تاسو من طیبات ما کسبتم د پاکیزو هغه چې تاسو ګټلې دي نو مال ګټلې دي نه پای کې زکات دی نو زکات سل وختم روپے دا ورکه هو چې کال په تیر وی دویم و مما اخرجنا لكم او دا هغه مال نه چې رو واسله موږ د استاد لپاره تعالی مال لو واسله دا غي نه خرج وس من المال والتجاره والصناعه فمال کې زکات ته په تجارتونو کې زکات ته والصناعه او په هغه اشیاء کې چې هغه جوړیږي معنی کارخانه دي په کارخانو کې هم زکات شته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی خورون کې هغه غوړه دي چې هغه د خپل لاس ګټه وټه خوري خورون کې هغه سړی غوړه دي هغه سړی ډیر غوړه دي په خلکو کې چې د خپل لاس خوري وکانه داوود علیہ الصلوۃ والسلام لا يأكل الا من عمل يدي هغه باندې خورو داوود علیہ الصلوۃ والسلام اب خوراک نه کو او چې خوړو به نه د خپل لاس ګټه وټه هغه به خورل حالان کې پیغمبر دی د هغه زمانه بادشاہ دی او بیا هم هغه به کمنو سکولو زغره به جوړول هغه به خرڅوري سامورا بن جندب رضی الله تعالی عنہ فرمایي ويأمرنا ان نخرج الصدقه من الذي يعد للبيع ابو داود کی روایت ده وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ته امر کو دا چې خیرات دینو لړکه دیم خیراتی ورکه دیم تاسو ته زکات وباسه د هغه مال نه يعد للبيع چې هغه تاسو تیار کړی د پاره د خرڅولو یو شی د خرڅي معنی تجارت په کې راکې نه باغې کم کې کم نه زکات دی ورکوي یا کو زکات ته نه رسیدلې نو خیرات ته نه ورکوا ومما اخرجنا لكم ادای مال نه چر وباسه موږ د استاد لپاره لو مما اخرجنا لكم کې امام ابو حنیفه رحم الله فرمای وكل ما اخرجته ففيه العشر هر ازمکا هر شی چې رباسي به باغې کې سده عشر دې شلم ده کو چې ازمکا د لوندي لسم ده کو چې ازمکا د سوي د وچوي نو ها عشر په پکيو باسي ومما اخرجنا لكم ولا تيمموا الخبيث او کسد مکه تاسو دردی مالو منو داغینا تنفقون چې خرج کوي تاسو ولستم بیاخذی نه تاسو هغه په خپل باندې غستون کی
الا ان تعمدوا فی مگر دا چې سترګې پټې کړې تاسو پاغي کې والمو پوښه تاسو ان الله غنی حمید یقینا الله به پروا دی او سهل شوی دی. اوس آیات کې حکم د دې خبره دی الله یې کرا او ردی دا خپل مینس کې مکس کاوه بلکې ردی وی لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې تو په یو بازار کې نو د غنم یو ډیری یې ولیدو په بازار کې نو باغی ډیری کې لاس ورننه باسو ډیریو لاس ورننه باسو د دنه لواند غنم رو باسنه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل مرګ ته لکه داسې بار وجه دنه کم دینو لواند دي دا وری ناغور ته په جواب کې د الله پیغمبر وی اصحابۃ السما بیگا باران وریدل نی باران په دې غنم باندې هم ورېدلې دي لواندو نه ما پکې دا لواند دن نکړلو چې کم دن نو چې ناغه مې په پاس کړل نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي تاسو مکو دا خو ګډون دی من غشنا فلیس منا څوک چې دا سکی غش کی هغه ورزما امتی نه دی بس ګوره کړه وګورئ چې کم دین د حکومت دا تروړې اشنیش نه را رواني پوښوي ودا د غریبانو شیز دی عجیب کار خو بس نو زموږ چې کم دینو سر جران دروانه ده او صدانی پوښنه را رواني نو چې کم دینو سید نه چې کم دینو دا ټیکو والا څوک په تجارتونه کې څوک سیاسيان خپل ذهن ته وردن نه کی نو ولې بوجه جوړ کړی د کپنه هغه سپینی د پاغي کې ورننه باسي راوړې دلې په 1400 باندې اپل بیا خرڅ په 2100 په 2200 باندې د څه لپاره چې پیسې پیوګ دا چل شروع پوښي اپ دې کوم وای الله دې خیر الله به خیر کی کنه الله به کانی را باندې یقین سره ته ما چې د نن سبا د خپل ملک په حالات باندې نظر اچي نو ډیر سخت وخت او دا هغه وخت چې نسوک د ټس نه مسکی کې نه چاته احساس را بیداری کی پوه خو به نو لکه مثال نن سبا ته کشمیر دغه لاهور حالات وګوره د سیاست په نوم باندې څومره لوی قتل او عارت شروع دي یا چې کوم نن د خپل کلی حالات ته وګوره سچ کم نه چلنا ننداري شروع دي یا کم نه د خلکو تګو دو ګورا سس خلاف د شریعت او بس الله دم په حالت رحم دا د قیامت د اخرون مرحلونه ده نو قران سوای چې خبيث او طيب دا مکس کوي خبيث څه شی دی خبيث په معنا د ردی سره خبيث په معنا د منافق سره دی خبيث په معنا د حرام سره دی او حدیث په معنا دا خبيث په معنا پردیس مکه حبیث په معنا د شرک سره پوښي نو الله ردی د کار سره منافق د مسلمان سره حرام د حلال سره پردې د خپل سره شرک د توحید سره مګړوي او چې چا ګډ کړي دي پیدا ول د نقصان نه بغیر نه دی ورکړي نقصان یې ورکړي پیدا نه دی ورکړي ولا تیمم الخبيث ما کسد کوي تاسو د خبيث او د ردی منو داغه مال نه تنفقون چې تاسو خرج کوي ولستم بیاخذی انه تاسو په خپل باندې اغستون کې هغه لره الا انتم مدو فی مگر دا چې سترګې پټې کې تاسو پاره کې الله سي چاله چې خیرات ورکې نه خیرات ورکې چا سره چې تعاون کې نه پر دې شیز کې تعاون مکو بلکې په کار شیز کې تعاون وکا الله چې کم یو شیز ته د بل نه پوښتنه د سترګو اغستې شنه هغه بل عمر کا دا نه چې ته د بل نه نشي اغستې ځان په ارته شرمې درې ښکاری سپکاری او ته بل لور لکه مثال زړه ټوپه سوړ پیزار زړې جامې او تاله څوک درکې هو دا زور صادر دی وایلا علینا او داغه د مخه شرمېګ نو سر د کته کړي الی نو چې تخبل د بل نه پاغستو باندې شرمېګ په کوټه شي باندې نو بل له ولې کوټه ورکې مور کو کوټا خیرات کې نو پکارو کې وکا لک کوا او سم کوا ولا الا انتم مدو مگر دا چې تاسو ترې پټ کې پای کې پی پای کې والمو کوشه تاسو ان الله غنی حمید یقینا الله به پروا دې استایل شه دې الشیطان یذکم الفقر شیطان چې دې کنه وی دې لوز کې تاسو سره الفقر د غریبه دې آیات عنوان څه ده اربعه امور امرین رحمانیون او امرین شیطانیون څلور خبرې دي څلور کې دوه کمنن د رحمان بادشاہ او دوه پکې د شیطان کار څه ده الله حکم څه ده شیطان کار ده یعدکم الفقر شیطان امر کوي د تاسو سره لوزونه کوي د تاسو سره الفقر
د غریبې. یعدکم د وعید نه دی، ای یخوفونکم الفقر، یاروي تاسو د غریبې نه، تا ته وایي خرج مکوه هېڅ پیدې نشته. دې خلکو له خو د زخرو چې کوم دی نو غنمو ګوله ورکول غواړي او ته پې چې کوم دی نو پیسې لګې مه کوه داسې کار، ځان له دې کار کتلی دی. نن چې ته دله 1000 روپۍ ورکړې دا 1000 روپۍ به تا پاتې شي، سبا له به غریب یې، مه کوه داسې. یو درته دا خبره کې دویم ها الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، امر کوي تاسو ته بخل سره، فحشاء په معنی د بخل سره، یأمرکم بالفحشاء ای بالبخل، جساس معنی کړه. یا فحشاء چې کلم په قران کې راشي نو مراد ته زنا ده، پوه شئ. نو معنی بیا دا شیطان امر کوي تاسو ته به حیات زنا، ته خیال وکړه الله دې معافي وکړي، پوه شئ. سړی چې څومره مالداري کې غټیږي آپ له چې کم نو بل طرف ته داغه مازغو او سوچ زی دا څوک کی دا کار شیطان کی. والله یعدکم او الله چې دین لوز کې د تاسو سره، والله یعدکم مغفرہ منه وفضل، الله چې دین لوز کې د تاسو سره د خپل طرف نه، وفضلا او زیاتوالي د مال، الله مال خرج کا نو باغې کې پیدا ده چې یو خبر ته معافي وکم، دیم دا چې تا مال خرج کړم د بدله سیوا کوما، نو په لګولو باندې مال سیوا کیږي کمیږي نه، پنځ د الله په حکم د الله. والله واسع علیم، الله چې دنا فرای راوستون کې پوهه دی، یؤتل حکمت من یشاء، پوهه اور کې الله پاک د دین چا د پاره چې واړي، الله د دین پوهه اور کې چا د پاره چې سکی وی واړي. یؤتل حکمت من یشاء، ورګه پوهه چا پاره چې واړي الله پاک، او پوهه نه مناسب فهم القرآن و علم القرآن، الله د قرآن پوهه اور کې الله د قرآن علم ور کې. یا څومره مسئلې چې چلے نو مرکز او رجع چې کوم نه ستر راځي علم تر راځي. الله فرمایي ومن یؤتل الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، چاله چې پوهه الله د دین ورکړلا د قرآن ورکړلا، تفسیر د قرآن تفسیر د قرآن علم، یا کل دنیا قلیل، دنیا چې کوم نه معمولی ده، د دنیا په دنیا کې تعالی نور علوم هغه چې هغه د آخرت لپاره پیدا ګرځي تعالی الله درکنو وی الله وی فقد اوتی خیرا کثیرا، تا ته خیر کثیر ملاو شو. یا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، د چا په بارک چې الله د خیر اراده وکي نه اغله په دین کې سمجھ ورکی پوهه ول ورکی. ومن یؤتل الحکمت من یشاء، پوهه د دین ورکی چا پاره چې واړي. ومن یؤتل الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، چاله چې پوهه د دین الله ورکړه یقینا خامخا ورکړي شاوتا خیر ډیر لوی. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت نه قبلوي مگر خاوندان د عقل والا، یادا سے مانو کا الا اولو الالباب، مگر خاوندان خالص د عقلونو والا چې چا کې عقل له هغه به نصیحت علی د قرآن نه د دین نه. وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. اوس په دې آیات کې فائدہ بیانې علامہ ذی محشری رحم الله فرمایي بینا هذا ها هنا ثلاث قواعد، الله کې درې کې یو دا کنا چې کله اذا جاء فی کلمۃ النون والفاء، کله چې یو لفظ داسې وي چې پاغه کې نون راغلی وي او پا پکې راغلی وي، لکه مثال داغه نفق شو نفذ شو نفذ شو نفس شو نفا شو نفخانا نفخا او نفح شو. نو الله کې په معنی سره دي، په معنی د خروج سره، په معنی د وتو سره برادي. او چې کله په کلمه کې جم راغې او نون راغې، لکه مثال راغې جن جنت جنون، نو الله کې په معنی د استتار سره د پټوالي سره راځي. او دریم چې کله په یو لفظ کې عین ذال با راشي، لکه مثال عذاب لکه عذاب، نو په معنا د قطعی سر راځي د پریکولو سر راځي. نو اس په آیات کې الله فرمایي کنا ګوره کنه په دې آیات کې څه لفظ د نفقه راغلی، وما انفقتم من نفقه، نفق په معنا د سره د خروج سر راځي. نو وما انفقتم من نفقه، او اج تاسو وباسه من نفقه خیرات، تاسو د خپل مال او د دولت څخه وباسه، معنا خیرات ته نو وباسه، لګو باسه کوټیرو باسه، زکات ته وباسه، مسلمان سرخه کړه کوي. نو ما انفقتم من نفقه، او اج خرج کوي تاسو خرج، او نظرتم من نظرن، یا نظر کوي تاسو نظر، اتم یا منخت کوي تاسو منخت کولو،
او باغي کې مقصد د الله رضا وي فإن الله يعلمه یقینا خامخا الله پاک کوی دی باغي باندې و باغي کې د الله رضا نشتا بیا هم فإن الله يعلمه یقینا خامخا الله پاک کوی دی باغي باندې تاسو د مال څخه خرج کوئ کنه یا په مال کې تاسو ایسا کوي منخ دور کوي د الله په نوم باندې یا د غیر الله په نوم باندې الله یې ماته پته ده په پوهه ما وما للظالمین من انصار نشته د پاره ظالمانو سوک امدادیان د ظالم د پاره امدادي سوک نشته ان تبدو صدقات فنعما هی وکچری کار ورکه تاسو خیراتونه نو دا خبره ده دام خبره ده وان تخفوها وتؤتوها الفقراء وان تخفوها او کو پټ کوي تاسو خیرات او دا خیرات تاسو ورکوي غریبانان ته نو فهو خیر لكم نو دام تاسو لپاره غوړه ده اوس په آیات کې دوه قسمه بیان او شو دا انفاق فی سبیل الله یو دا چې توبو صدقات او تخفوها سرګن خیرات ورکوي او کو په پټ باندې خیرات ورکوي نو په دواړو حالتونو کې الله پوهه دی ستا خرچه چې هغه د الله په نوم باندې ده ستا کار چې هغه د الله لپاره دی نو چې کار د الله لپاره د الله لپاره خیرات ورکې کوشش کنه الله یې ماته پته ده ان تبدو صدقات فنعما هی وکو کار خیرات ورکې ویدام ټیکتا نو بیان او طریقې اداء صدقات اوس په دې آیات کې څه دی هغه طریقه بیانې د خیرات د ادا کولو ابي امامه رضی الله تعالی عنہ فرمای وی صدقات السر و اخرات په پټ باندې چې ده کنه تطفئ او غضب الرب اغا ختموي وساد رب وصله الرحم تزيد في العمر اصل رحم کل دې سر عمر سوا کیږي خیرات سره د الله غصه اغه سړيږي سره رحم سره مان خپل ولی پاللو سره عمر کې سیوا وال راضي یو سړی رشتہ داری پالي نو هغه عمر به سیوا وي نو سوال دا پیدا کې چې عمر خو هغه چې کم الله مقرر کړی دی او د لکراله تزيد فی العمر الله په عمر کې سیوا وال راولي نو مطلب دا دی چې الله بستا په دې عمر کې تعالی برکت واچي نو چې څومره د عمر دی په هغه عمر کې به دومره کارونه وکړي چې بل لس کسان د هغه برابر کار باندې شي کولی یعنی په عمر کې به الله پاک برکت واچي خلک وایوم کنه دعا چکی وی الله دې په عمر کې برکت کا یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سبعه یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله وکسان بداسي کنا چای بدا الله د رحمت د سوري د لاندې وي هغه سوري چې نبوي نور سوري الا بن ذله لا ذل الا ذله نبوي نور سوري موري مگر د الله د عرش او سوري بوي نور سوري بني پای کې به یو کسان بوي چا بدای سوري د لاندې بوي یو باغې کې هغه د امام عادل انصاف دار مشر د قوم مشر د جماعت مشر د کلی د ملک مشر د کور مشر د امام وای وی امام عادل چې دی دیوم د الله د رحمت سوري د لاندې وی الله فهم وشاب النشأ فی عبادت الله ځوان هغه چې دا غو زندگی زړیږي د الله په عبادت کې زړی یو ځوان دی هغه باندې ځواني زړیږي نشأ فی عبادت الله ځواني تیریږي ځواني ختميږي هغه د الله په عبادت کې یو تک انسان دی هم د الله د عرش د سوري د لاندې الله دې موږ دین وګرځي دریم چې دی رجل قلبه معلق بالمساجد هغه سړی به هم د الله د عرش د سوري د لاندې وي قلبه معلق بالمساجد چې زړه تړلې شوی د جمعه سره دریم هغه سړی به هم د الله د عرش د سوري د لاندې قلبه معلق بالمساجد چې زړه تړلې شوی د جمعه سره اذا خرج منه حتى يعود اليه اوزي منځو کو وته ولیکن بارې زړه جمعه سره دی وای چې ټیم د مانځه داخل شنه بیا ورزم چې بیا ټیم داخل شي بیا ورزم چې بیا راشنه بیا ورزم پوه وتک انسان چې داغه نسبت او تعلق د خپل جمعه سره په دې نیت باندې چې عبادت وکم وی دی هم د الله د عرش سوري د لاندې او بل هغه دو ملګری هغه دو یاران هغه دو دوستان
ورجلان تحابا فی الله تو کسان چې هغه یو بل سره مینه کی نو مقصد دې مینه هغه صرف د الله رضا ده لکه زموږ استاد موږ د څه لپاره رايو دی شو د الله د دین د اورېدو لپاره رايو دی یو د الله د کتاب د اورېدو لپاره رايو دی یو مذاکره ده مباحثه ده افهام او تفهیم ده په دې نیت او په دې غرض باندې چې موږ د الله په جنو رسول الله دې په جنو الله دې راتو الله رسول الله په جندل د الله پیغمبر فرمایي ورجلان تحابا فی الله فکسان چې خپل کې یو بل سره مینه کې نو چې رايو دې کېږي نو هم د الله لپاره اجتماع علیه وتفرق علیه چې رايو دې کې داغه لپاره کو جدا کېږي نو داغه لپاره ودکت وکسان دا هم د الله د عرش زوري د لاندې وي پنځم نمبر ورجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه هغه سړی هم د الله دو عرش د سوري د لاندې وي چې داغه مهته د الله تذکر وشي داغه مهته د الله د قدرتونو تذکر وشي د جنت د خوشالو یا د جهنم د عذابونو تذکر وشي نو ففازت عیناه داغه سترګې کم نه ور سره وي درو کې نمی پیدا شي او کې پیراشي وي دغه او کواله انسان دیو هم د الله د رحمت د سورو د لاندې بوي او بلدا شپږم نمبر کاس رجل داتو امراتن ذات حسب و جمال یو سړی دې چې ډیر نیک دی الله دې مداس یو سړی دې چې ډیر نیک دی یو پردې زنانا یا خپل زنانا د خپل خدنا علاوه بل چاول دعوت ورکو د ګنا او هغه زنانا د مال خاوند وا د حسن خاوند وا ورته رازا دا ګناه کو دی ورته په جواب کې وي کړي به مو دا ګناه قدرت نشته په دې ګناه وخت او کیم را سره شته دې ګناه کو مې ځکه چې انی اخاف الله د الله نه لري وې دا انسان به چې کم نه د الله د رحمت سورې د لاندې وم نمبر کس ورجل تصدق بصدقه هغه سړی چې خیرات کې خدا سے خیرات کې چې په احفاها په پټ باندې خیرات کې حتا لا تعلم شماله تر دې پورې چې داغه خلاص کې خیرات ان کس لاس دې پته نه لګي ودک سړی بوم د الله د رحمت د سوري دلال ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای وثلاثه يحبهم الله وثلاثه يبغضهم الله یو درې قسم کسان داسې دي چې الله ور سره ډېر مینه کوي خدا غې درو په مقابله کې یو درې داسې چې الله ور سره ډېر دین نفرت کی و دا درې کم دي چې الله ور سره مینه کوي وی فاما الذين يحبهم الله هر هغه درې کسان چې الله ور سره مینه کوي یو بای کدا فرجل اتا قوم فسالهم بالله لم يسالهم لقرابه بينه وبينهم فمنوا فتخلف رجل بآيان فآتا سرا لا يعلم عطية إلا الله یو هغه سړی دی چې هغه له څوک راغی د الله په نوم یې تنه سوال کوي د الله دپاره راله سره کا د رشته دارۍ وسیلې نه پیش کړي بل تعلق او بل نسبت یې ورته نه دی مخامخ کړی دی ورته ویلي چې مال سره راکړه خو د الله په نوم راله راکړه دی ولګي نو د خپل جیب نه ول سره والی دومره په پټوان دی راوالی چې د تیم پتن نه چې ما ور څومره ور کړلې پوښي وې دې سړي سره الله ډېر زیات دیم هغه سړی دی حکم انصارو لیلتن حتی اذا كان النوم احب الیهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام الرجل يتملق ويتلو آیاتی وی هغه سړی د الله ډېر زیات خوښ چې څه قافلې څه کسانی روانې په سفر باندې ځي لرې ځي یا نږدې ځي خو دومره لرې روان دي چې ترمنځ پکې شپه راغله نو دی روانو ملګری ستړي چور چور شو د سفر د وجه نه او دغه ملګری د خوب په غرض باندې الله کې پړاو واچي په یو میدان کې او یو لاړ شي ځان خپل اسباب سره بل چې کم نه ځان لا پریوزي ودش او په اکا دوران کې یو ځوان را باسي په دغه ملګرو کې هغه ورغلا سملمنا او ودريږي الله ته بس کم نه د الله نه سوالونه کې نفلونه کې ور سره تلاوتونه کې الله یې دغه سړی ماته ډیر زیات وخت په دې ټولو انسانیت کې بل ورجل فی سریه فلقي العدو فهزموا فاقبل بصدره حتى يقتل او يفتح له
الله وی ماته هغه سړی هم ډېر زیات وخت چې مجاهدین تللی دي د جهاد په غرض باندې میدان ته او په دغه میدان کې دې ته شکست میلاو شو معنی مسلمانانو ته شکست میلاو شو په دغه شکست خوردو مسلمانانو کې یو کس یا دوه کسان یا درې کسان هغې راپاڅېدل او بیا دشمن پسې لاړو صرف په دې غرض باندې چې مونږ شکست منو نه پوه شوې ورپسې لاړو او د دشمن د لاسې ګزار وخوړو په سینه باندې شهید شو یا چې کوم دی نو دشمن سره جنګېدو ان تر دې چې دشمن یې په شا کړو فتح ورته میلاو شوه وی دې سړي سره هم الله ډېره زیاته مینه ساتي چې په یو کې تنها هغه دشمن سره وجنګېدل هغه درې کسان چې الله ورسره بغض کي نفرت ترې نه کي یو په هغې کې الشیخ زاني بوډی زناکاره د دین الله ډیر زیات نفرت کی والفقیر المختال هغه غریب چې هغه نخره‌باز دی خوارم دی او نخرې پکې لا جدا دي پوه شوې نو غریب نخره‌باز سره هم الله ډیر زیات نفرت کی او درېم والغنی الظلوم هغه مالدار چې ظالم دی مالدار ظالمه الله ترې نفرت کی غریب او نخره‌باز او بوډا زناکار دا درې قسم کسان دا هغه دي چې الله د دین سکی نفرت ورسره کی الله فرمایي الله اکبر کبیرا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله خرج نه کوي تاسو مگر د پاره طلب درزا د الله الا ابتغاء مگر د پاره د لټولو وجه الله درزا د الله وما تنفقوا من خير او آج خرج کوي تاسو سمالنا يوفى اليكم پورا بدل کړی د تاسو ته وانتم لا تظلمون پتا سبانی بظلم ونکریش للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ودې دینا بل مسله ده په دې آیات کې کوم نه بیان دي مال په بچا باندې خرج کړي مال کو خرج کول پکار دی الله دولت را کړی دی لګي را کړی کو ډیر را کړی خدا بچا باندې خرج کول پکار نه جواب کې الله للفقراء الذين دا مال خرج کول په غریبانو آی کسانو باندې اخسروا فی سبیل الله چې بن کړي شي دی په لار د الله کې لا یستطيعون ضربا طاقت نشي لرلې دی د لو فل ارض پنه کې یحسبهم الجاهل ګمان پکوي ناواقف خلق اغنیا د مالدارې منت تعفف د وجه د سوال د نه کولونه الله مال لګې کنه نو په مجاهدینو د مال کو لګوا اي خو ډیر خپل مضبوط او کده قامت کې تا تخکاری خپل زلفې دی خپل ګیره دا خپل وسکټې دی خپل پوچسیا چولې دي خپل کپڑے خپل بوټانې چولې دي نه پد کې خلکو باندې مال هغه خرج کا وستي په محاذ ناس دي استاد محاذ د سرحدات حفاظت کی نو ناس کو دي اوس کو دي راځي او مزدوري کی نو دشمن په محاذ را نه نقصان دل رسی پوش دی په دې خلکو خرج کا معنا په مجاهدینو باندې دویم قال په دې کې دا دی وی په دې اخسروا فی سبیل الله فقراء الذين اخسروا فی سبیل الله طلبات الدین د دین طلبات نه مراد دي د دین د ذکر لپاره او کسر اغله دي ستا په کور کلی علاقه کې مسافر د علم زده کی ایباغه باندې مال خرج دا هغه سړی دی دا هغه ځوان دی چې علم کې ډېر وی دولت کور توړي علم کې ډېر وی دولت ګټي پوه و دې دا نور دولت نه دی زمینداری دې کولی شي دیاړي دې کولی شي و دې پنکړې شوی دی یا به علم کې یا به دیاړي لوځي دیاړي د سار د مخې کېږي علم هم د سار د مخې کېږي کني الله ول اندامونه روغ رمټ ور کړی دي کولی شي مزدوري ګران ورته نه ده او علم د علم زده کول دی چې کم نه بند کړی دی او دا هغه شخصیت دی چې اخسروا فی سبیل الله بن کړي شه دی په لار د الله کې لا یستطيعون ضربا طاقت نه لري دتلو د سفر کولو په الارض پزما کې یحسبهم الجاهل انیا ګمان پکوي نا خبر خلق اغنیا د مالدارې من التعفف د وجه د سوال د نه کولونه په طالبانو باندې د مدرسې خلق په ګمان دا کې چې دا ډیر مالدار دی زموږ استادان ډېر ښکلي مثال بیانو وکړو دا خیال کړی دی مازدیګري کې دا طلبا چې کوم نه په مدرسو نه فارغ شي چوټي شي پوه شئ نو هغه زمانه کې خو
دا اسره نه وي نو د مدرسې طالبانو بچنه ګرم کو ناغه په کپلو باندې کې خود نو دا چونی به ولا پکې ختم کو یا به کم نه نو پرش په ګرم نو باغې باندې به جامې واچولې جامې به واچولې له 7 منټه به واچولې وي نو په هغه ګرم پرش باندې به جامې راغونډ کړل چې به راغونډ کړل ته خو کې خودلې نو باغې باندې بیا د اسره هغه نخې غونډ ښکاری دی ټیک شو نو دا سواچ ما دیګر چې کم نه نو چړل راوالي او بوټانو یا پاغې شلیدل سپلو باندې اومګي راومګي نو خلک غنیو چې دای پالش کړی دي او شي او سره غوړې کی چې په دې بازار باندې ځکه نه نو د غړ شستا پوس کی الګ دا سیو پسو الګ انګور پسو نو خلک ورته کې غلې د دې خبرو ته پوس کړي دا لکه پیاس پسو دا چرته غړ سړې دي او اخر کې چې کم نه نو ولګي ناغالوګان چې څورته کو سورته هغه راول دی ولسو یا کم نه یو طرف ته کې ډومړي وخوري نو د خلکو په ګمان دا چې کنه ته ډیر مالدار دی او په میاس کې خالی بینک اف پاکستان حب یا بین کلم یا ټیر پښه پچې باندې بالکل خالی دی هیڅ ور سره نشتا یحسبهم الجاهل اغنیا امن التعفف ګمان به کوي نا خبره خلک د مالدار من التعفف د وجد سوال دنه کولنا ولیکن بیام او خيار سړی تعرفهم بسیمام به یعنی دلرا پن خود دی باندې د دې خپل سنخې د دې د طالب علمانو د غریبه ها سوال وری نه کی سوال ځکه نه کی چې سوال باندې ورته ځان سپخت کاری او پت کاری ها ولې سوال وکم مستغنی د خلکو د مال نه سوال نه کی ولیکن خيار سړی تعرفهم بسیمام به یعنی دلرا پن خود دی لا يسالون الناس الحافا سوال نه کی د خلکو نه الحافا په ګلو خلو باندې پرا چمبړ کې دو باندې دا بخیال کړي په بازار کې کنه کله کله دا باز سوال ګندې نه دا سم تللې 70 راخي جو په پوله کوله ورننه ودی ها دې دا شانتی نه کی بس کوته ورته وی الکه طالبہ دا بازی داسه او طالب استاد ناګورته یو چی وای وتا باندې زکات مکات کیږي نا خدا نه جواب ما باندې کی اگر ته نه بچی دا ما گزارش سم ده الکه ته خرچه کې تب مینا سوت کې نو اگر تاسو مکو چې پتا زکات کیږي او کو نه کیږي تا ته مسله بیانوم مسله دا ده چې یو سړی ستا په کلی کې مسافر دی راغلی دی په هر غرض باندې خو ستا په کلی کې مسافر دی پوه شوې نو که هغه په خپل کلی کې بادشاه زویم دی د کرنل او د جرنل زویم دی او چې ستا په کلی کې دی او مسافر دی نو په دې مسافر باندې ستا زکات کیږي او بیا هغه مسافر طالب علم دی نو د علم په وجه باندې هغه په طریقې اوله ستا د زکات لایق او مستحق دی نو طالبانو ته دا وایم چې استاد پتا زکات کیږي نو کو دا ورته وای نه هغه چې پمانه کی او چې ته ولا ورکی او هغه استاد دا قبول کړ او شي نو چې هغه دل واپس درکې دې مطلب بدای چې بس بدوان زکات نه کی او چې نه غلي غوندیونی ولې نو پوښه پزړه کې چې دا سړی ضرورتمند دی خو دې چانه په کولو خلی باندې غواړي نه نو چې کم نه موږ ول 10 روپیا ورکونه چې ورکونه تقریبا نیمه محله خبري پوښ کنه الله فرمای وما تنفقوا من خير او اج خرج کوي تاسو د څنګه کینه نه بین الله بی علیم لیکن خام الله پاک پای باندې پوهه دي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون الذين يكنن آکسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي ایمال نخبل ود دې آیات عنوان سره بیان تعمیم الاوقات للانفاق د انفاق د پاره څخه خاص ټیم نشتا ار ټیم ته خرچه کول شي ار ټیم خرچه کول شي ار څومره خرچه کول شي ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سرا سلویغ زر دینارو سورا سلویغ زر دینارو لزر دینار د شپې خرج کړو لزر دینار د ورځې خرج کړو نو لزر دینار په غم کې خرج کړو نو لزر دینار په خوشاله کې خرج کړو خرچ کړل پوه شو کنه او دا آیات نازل شوه د هغه چا په باره کې يربتون الخيل للجهاد چې هغه اسب ساتلې وي په دې نیت او په دې غرض باندې کو د جهاد موقع جوړه شولا موږ په دې اسب باندې وسکو جنگ بکو حدیث کې د الله پیغمبر فرمایي کنا وی چې چا یو اسب ساتلا د جهاد په غرض باندې او هغه له اوبور کې خوراک ولور کی وی داغه هغه اوبو داغه خوراک ان تر دې چې داغه هغه سوټه هغه د قیامت پر ورځ باندې الله پاک په میزان کې تلی د دې نیکو اعمالو د سیوا کولو په غرض باندې حدیث کې را دي
عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ نادا فی جیش العسرہ علیہ جهاد من لا جهاد له فجهز الف بعید. عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ هغه وایي کنه چې اواز د خبرو شو چې څوک مجاهد لا سامان د جهاد هغه تیار کی الله پاک کوله چې کوم نه په جنت کې کور تیار کی. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله دا وریدو وی فجهز الف بعید هغه وخت زر کسان داسو چې هغه به سامانو زر کسان داسو چې سر سورلې نه وي نو زر او خان سره د اسلحه سره د سامان د جنگ هغه د کوم نه برابر کړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حواله کړی د الله پیغمبره ودا دي مجاهدین لورک دا څومره لوی صدقه ده. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي دغه واقع نه پس فرأيت النبي صلی الله علیه وسلم رفع يديه لعثمان بیګاله عثمان رضی الله تعالی عنہ زر خان ورکړلو د جهاد په غرض باندې مجاهدین د پاره او د الله پیغمبر د شپې د عثمان رضی الله تعالی عنہ لپاره لاس پورته کړي سوال کی وی د بیګاره شروع کړي وا حتا طلع الفجر تر دې پورې چې سبا وخته د الله د پیغمبر لاس الله ته ولال او الله نه سوال کی یا الله عثمان د عمل قبول کی یا الله د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د عمل قبول کی. نبی هغه نه رسو څه چلو شو د الله پیغمبر فرمایل بما اضر على عثمان ما عمل بعد ذلك. عثمان کو اس ارث کینو کی دي عثمان له د عثمان بده و zarar نشور کولی معنی دومره نیکه یې کړی دي دومره نیکه یې کړی دي خدا نه خواستا اول نو عثمان ګناه کینا بالفرد و محال دنن رستو عثمان یوري کیومونه کی بدی کی بدی کی بدی کی بدی کی داغه بدی داغه نیکه ته نشي رسیدي لګیا دی وس عثمان رضی الله تعالی. یو بل روایت کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بمن احتبس فرسا فی سبیل الله ایمانا بالله وتصدیقا بوعده چاچی یو اسپا یو زورلی وساتلا پدی ایمان باندې وساتلا پدی یقین سره وساتلا چې کو جهاد موقع جوړ شولا دا اسپا او د باغې کې استعمالوم با نو فإن شابه وريه وورثه مړواله داغي او خوراک او اسکاک داغي سوټا او بول داغي فی میزانه یوم القیامه دا بدل د نام اعمال کې تللی شي پرود قیامت. الله فرمای الذين ينفقون اموالهم یقینا کسان چې خرج کوي مال خپل بالليل والنهار د شپې او دروازه سر او علانیتن په پټا په کار باندې فلهم اجر من رب